نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون صدق الله العظيم. دا سوره یونس ته 15 رکوع شروع کیږي 11 سپاره. پدې کې الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یو قسم تسلیم ده. نو الله پاک ته فرمایي چې دې ته وایا، یعنی چې دې ته دروژن غړي نو بس دا وته وایي چې زما د پاره زما عمل له تاسو لپاره تاسو عمل لکه چې تاسو په حق تاسو ته باغ ملو شي او ماته بخپل عمل ملو شي. بس اخیری خبره خدا ده او په دلیلونو خو تاسو ته قرآن هم بیانېږي، یو شی ته بیانېږي، او چې په وجود د دین هم تاسو ایمان نه وروړئ نو بیا زه په زبردستۍ خو په تاسو ایمان نشم وروړی. مسلمانی په زبردستۍ نه راغلی، دې لپاره فرمایي ټیک ده چې ته په یو سړي باندې ټوپک چاړه چاکو کېږدي او ورته شو ووایه کلمه، خو به ووایي کلمه، خو چې د زړه نه الله او رسول او کتاب نه مني، د الله پاک او ورځ د قیامت نه مني، یعنی په غیب باندې ایمان نه وروړي، نو هغه خو ایماندار نشو کنه، مؤمن نشو. په ظاهر کې خو کلمه ووایي خو مؤمن خو دې ته نشي ویلی کنه. نو د زور کار د اسلام وروړل، د دې د وجې نه کلم اسلام کې چا څوک په زور باندې نه دي مسلمانان کړي. ایته دعوت ورکي او ورته وایي چې به مسلمانان شي، د آخرت د عذاب نه بخلاص شي، خدای پاک برله جنتونه درکړي، دا به وکړي، ټول خصوصیات او تر دین بیان کا. که چې هغه زړه تسلي وکړو د خپل زړه نه کلمه په خپل خوښه ووي نو بیا ټیک شو، او کنا وی نوی انکار وکړو بس ټیک شو. همدغه خبره وا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم به کله یو ځای ته یو جماعت ولېږلو، نو هغې ته به وفرمایل چې تاسو اول 3 ورځې په هغې کې وګرځئ او کلمه پې پیش کړئ. که چېرې هغې ایمان راوړو خو دا ډېره بهتره خبره، کنی بیا ورته چې بی تاسو زمونږ واجګزار شي، یعنی ټیکس په تاسو باندې بولګو او بس هغه تاسو ورکوي، تاسو بیغمه شي، تاسو څوکیداری کول، تاسو حفاظت کول، دا هر یو څیز به مونږ کوو. چونکې پای باندې خو زکات نو کنه، مسلمانانو باندې زکات وو، اینه به زکات غونډېدو، دینه به مطلب دا چې دغه ټیکس غونډېدو. نو دلته کې الله پاک اوس دا فرمایي و ان کذبوک، او که چېرې دوی تا دروغجن وګڼي فقل، نو تو فرمایا لی عملی، زما دپاره زما عمل دی، ولکم عملکم، او ستاسو دپاره ستاسو عمل دی، انتم بریئون مما اعملو، تاسو بریء ذمه د هغې زما د عمل نه، وانا بریء مما تعملون، او زه بریء ذمه د هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ. یعنی زه چې څه عمل کوم د هغې نه تاسو بریء ذمه د هغې به تاسو نه تپوس نه کېږي، او ستاسو د عمل به ما نه تپوس نه کېږي. هر څوک به خپل عمل قبر ته وړي، اخرت ته به وړي. ګوره انسان له چې مرګ راځي نو ده نه به د خپل عمل تپوس کېږي، د دې تپوس به نه کېږي چې ستا بچو شکر پلار شکر. چې کوم په تا باندې فرایض دي، یعنی هغې ته واعظ نصیحت کول، د هغې لویول او هغې ته د مونځ هدایت کول، د هغې دغه کول. نو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې کله ماشوم د 2 کالو شي
نو دې په والو په ټکولو نه دې مونځ باندې ځان سره عادت کوئ په مصالح او دروا او دغه دا نه جومات ته راوړئ دلته کې په ټولو خلکو جمع خرابه کړي خپل کور کې دې په ادب ورته وښیه چې په مونځ کې به داسې ودرېږي داسې به ودرېږي کله چې دې د لسو کالو شي او بیا مونځ نه کوي نو بیا وهه او زور نه ورکو چې تا ولې مونځونه کولو یو څپېړه دوی ووه ویره وه چې بس هډکه کړو بیا مونځونه کړو روټۍ به نه در کوم د کوره به دې وباسم هسې یاره لکه د دباو پې اچوه نو چې دې یعنی دغه وخت کې لا په ده باندې د الله حق نشته لیکن ته دې راواړو چې د عادت جوړ شي د مونځ کولو نو چې کله دې بیا د 1400 کالو شي او بلوغت ته ورسي نو په ده باندې بیا ذمهواري ستا ختمه شوه د والو راټکولو بس بیا به ته دته وعظ نصیحت کې اب ته ټول عمر کې خپلې ښځې ته به هم کې خپلو بچو ته به هم کې خپلو خپلوانو ته به هم کې ټولو خلکو ته به کې چې کوم ځای موقع راځي نو دې به ته خپل دعوت چلای هغه خو د دعوت یو کار دی خو لیکن زور زبردستی ته بیا په دغه اولاد باندې نشي کولی کوم چې بالغ شي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې ته دې ته بس دا ووایه چې زما لپاره زما عمل دی ستاسو لپاره ستاسو عمل دی زه ستاسو د عمل نه بری ذمه یم او تاسو زما د عمل نه بری ذمه یئ اوس الله پاک فرمایي ومنهم من یستمعون او په دې کې بعضې داسې دي چې هغوی غوږونه تا ته ایښي وي چې دا دې څه وایي قرآن شریف په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنې تلاوت کولو الیک تا ته انت تسمع الصم آیا ته به واوروي کڼو ته یعنې کڼو ته څوک اورولی شي هغه ته دا خپله سینه وشلو دا خپل اواز وشلو هغه له خدای پاک سماعت ورکړی نه دی ابه ته هم دا او دا کوي نه به وړي کوم چې پیدایشي کوڼ وي هغه ته څوک نه شي اورولی که نه ولو کانوا لا یعقلون اگر چې وي هغې اسم نه پوهېږي نه هغې د دې وجې نه پوهېږي چې هغه یوري نه ستا په خبره پوهېږي نه چې دې څه وایي دا کاڼه دي او بعضې داسې دي دغه خو هغه اورېدو والا خلکو خبره شوه ومنهم من ينظر الیک او بعضې د دوی نه داسې دي چې تا ته داسې ګوري داسې چې ته ناست دي مونځ کې سبق وی تلاوت کې نو دوی تا ته ګوري انت تهدي العمیا آیا ته لاره خولی شي هغه ړندو ته که څه دغلته کې ډېر ووایي چې دغلته کنده ده دغلته کنده ده هغه وایي کنده کوم ده یار روان به یې سم په لین باندې به رواني چې هغه کنده کې ورپرېږدي ایله به بیا سبق راشي نو ته وایي ړندو ته کنده نشي خولی هغه ته لار نشي خولی چې هلکه داسې به لاړ شي او بیا به داسې لاړ شي او داسې به لاړ شي ابه غریب په خپل دلیل باندې ځي او بیا به تپوسونه کوي او دغه به کوي کونټی مونټی یا چې هغه سره سي نو هغه به لګوي نو ړندو ته یعنی لار نشي خولی رسول الله صلات وسلام ته الله پاک فرمایي او کڼو ته اورولی نشي ولو کانوا لا یبصرون هغوی وی اسم چې کوم دی نو هغوی سوچ سمج او بوج ورته نشته هغوی ویني نه څه نو ستا خبره به باندې به څنګه عمل کوي چې ته ورته اشارې کوې نو هغه ستا ګوته نه ویني چې څنګه به نیغ ځمه نو دلته کې الله پاک فرمایي ان الله لا یظلم الناس شیئا بېشکه الله پاک ظلم نه کوي په خلکو باندې ذره برابر ولكن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق په خپلو ځانونو په خپله ظلم کوونکي دي چې ایمان نه وروړي حقیقت طرف ته نظر نه اچوي اسمانونو او ځمکو پیدایش ته نه ګوري څنګه چې الله پاک په دې صورت کې اول کې وفرمایل چې تاسو له اسمانونه چا پیدا کړي ځمکې چا پیدا کړي بارانونه څوک وري شپه ورځ څوک راوري یعنی اگې چا پیدا کړي دا اگې نه بیا ژوندې څنګه الله پاک پیدا کړي دا ټول د الله قدرتونه دي نو دې ته سوچ وکړئ چې څوک دې ته نه ګوري دا بیا لګي ويوم يحشرهم كان او په هغه ورځ باندې
چې را جمع کړی شي دوی لرا کأن لم یلبسوا الا ساعة نو دوی به چې د قبرونو راپاسې نو دوی به وایي چې ګویا مونږ اړو دلته کې اوسېدلي نه یو په دې دنیا کې الا ساعة مړه یو ګنټه نیمه بس مونږ دلته پاتې شوي ساعه یعنی یو غړې ګنټه مونږ ورته نن سبا وایو من النهار د سحر په وخت کې یتعارفون بینهم چې په هغې کې دی یو بل به وپېژني قد خسر الذین کذبوا په تحقیق سره یعنی سخت په تاوان کې پرېوته هغه کسان کذبوا چې چا دروغ وګڼلو بلقاء الله او ملاقات د الله پاک وما كانوا مهتدین او نو دی هدایت مندون کی خلق چا چې د الله سبحانه وتعالی ملاقات دروغ وګڼل ملاقات نه مراد د ورځ د قیامت ته چې الله ته ودرېږو الله له بس جواب ورکو مونږ چې اکثر خبرو کې داسې وایو الله له بس جواب ورکې د جواب نه مراد دا دی چې بیا به ژوندي کېږو او بیا به الله تپوس د هر عمل کوي په ورځ د قیامت باندې دغه هغه جواب خبره ده نو دینه ملاقات د الله مراد دی یعنی الله درته کې د اشاره کوم د قیامت ورځ ته کړی نو هغه ملاقات د الله سبحانه وتعالی چې یعنی مطلب دا دی هغه به د ورځ د قیامت کې او دې به داسې وایي چې دا خو بس یو غړی په دنیا کې پاتې شي یو ساعت پاتې شي ما خو 80 کاله او 80 کاله 50 کاله دا نه دي تیر کړي یا 100 کاله واما نرينك بعض الذي وی کچری مونږ وخیو تا بعض هغه نتایج چې کوم په دای باندې راتلونکي دي نعدهم د کوم نه چې مونږ دای یارو یا دای سره د هغې وعده کېږي چې وایي که چا ایمان راوړو تاسو ته به جنتونه میلاویږي او که چا ایمان راونه نو به دوزخ ته ځي وایي که چېرې مونږ دا وښیو او نتوفینک یا مونږ یعنی وفات کو تعالی را فیلینا مرجعهم نو دای به مونږ طرف ته واپس راځي ثم الله شهید علی ما یفعلون نو بیا با الله سبحانه وتعالی گواشی د دې په ټولو عملونو باندې چې کوم دی دلته کوي یعنی تاسو اے محمد صلی الله علیه وسلم او د دې په منځ کې به الله گواهی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا د الله خبره پیش کړې ده قران ورته اورول دي او دا ټول ارسي ورته کړی دي او خپل دلیلونه او شی ورته خول دي خدای ایمان نه وروړي او بیا الله پاک فرمایي ولکل امه الرسول او د هر امت لپاره الله پاک یو رسول لازمي را لېږلی دی فاذا جاء رسولهم کله چې براغو یو رسول ایتوي هغې ته قضی بینهم نو بیا به فیصله وشوه په منځ د دوی کې دلته الله پاک مختصر بیان کړی دی مختصر مراد دا شو چې الله سبحانه وتعالی به یو پیغمبر راولېږلو یو قوم ته ایته به واعظ نصیحت کولو حجت به په تمام کو چې کله به د الله سبحانه وتعالی د فیصلې وخت راغو او هغوی به بالکل انکار وکړو یا به رسول ته دمکیانې ورکړي او بس اخیری حد ته به چې ورسېده یو خو هسې به هغې له تکلیف ورکولو هغه به برداشت کولو چې اخیری حد ته به ورسېده نو الله به بیا هغوی په منځ کې فیصله وکړه فیصله به څه وه عذاب به پرې راغو پای کې د نوح علیه السلام قوم دی دغه شان د ابراهیم علیه السلام نمرودیان شو د هود علیه السلام قوم چې په هوا او په سیلې باندې الله غرق کړ نمرودیان په ماشو باندې خدای پاک تباه کړ نوح علیه السلام قوم الله پاک په اوبو سیلاب کې غرق کړ دغه شانتي سمودیان باندې یو فرښتې چغه وواله او هغې ټول زړونه وچاوده په کورونو کې مړه پراتو او ټول د موسی علیه السلام فرعونیان چې کوم دي الله په سمندر کې غرق کړ دغه شانته ډېر یعنی واقعات الله پاک تیر کړي نو الله پاک هغې طرف ته بس صرف اشاره وفرمایله نو
بیا به په پوره انصاف سره رسولم قضیه بینهم نو فیصله به کیږي په منځ د دوی کې بالقسط وهم لا یظلمون په انصاف سره او په دوی باندې به هم ظلم نه کیږي چې ګینیره په دوی له الله د خپل ګناه نه زیاته سزا ورکوي چې څومره ګناه چا کړي هغه عمر سزا ورته ملي الله ظالم نه دی دا یا ساتي دلته وګوره انسان چې کله غوسه کې راشي نو که یو سړی ته یو سپېړه ویشتي نو دی بیا په پیړو نه چې په لتو په بیا خيږي دا یو سپېړه بدل دی په سونالي بیا ته سو سپېړه مباسي لتم په مباسي سکونم ته مباسي بیا غوسه نه سړيږي دا د انسان حل دی لیکن د الله په نسبانه مطلب دا دی چې څومره جرم چا کړی وي هغه عمر سزا به ته ملاويږي زیاته به ته نه ملاويږي نو الله پاک چې کوم دی نو ډېر انصاف والا دی او هغه به دا به ذکر دي طویل شي یعنی دا د انصاف ورځ ده مالک یوم الدین څنګه چې موږ په سوره فاتحه کې روزانه په موږ کې وایو چې هغه مالک دی بادشاہ دی دا غرض د جزاء او سزا والا او بادشاہ دی نو چې کله وي ته دې ته دا خبرو کې دوی سوي ويقولون متى هذا الوعد نو دوی وایي چې کله به هغه وعده ستا ان کنتم صادقین که چېرته رښتینی نو راواله کنه په موږ باندې نو داسې خو هغه نور امتونو ویلو کنه نو الله پاک فرمایي قل لا املك لنفسي تو فرمایا اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې اس اختیار نه لرم زه په خپل نفس کې ضر ولا نفعا د نقصان او نس د فائدې الا ما شاء الله مگر چې سو غواړي الله سبحانه وتعالى اوس موږ غواړو کنه د یو بل نه دلته کې اوس مسلمانانو غواړي او د هندوانو د عقیده جوړه د مشرکانو د عقیده جوړه څوک د بوتانو نه غواړي الله پاک رسول علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته دې ته وایا قل لا املك نفسي چې اس اختیار نه لرم زه په خپل ځان کې و سوره صفا واضحه آیات شریف ته ضر ولا نفعا د ضرر او نه د فائدې الا ما شاء الله مگر چې هغه غوښتي وي الله سبحانه وتعالى لكل امه اجل او د هر امت د پاره یو مقرر شوی نیټه ده چې پای باندې باغه هلاکیږي یا هلاک شوی دي اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون او کله چې راشي هغه وخت مقرر وي نو هغه بیا نه رستو کیږي او نه مخکې کیږي یعنی یو ساعت هم نه مخکې کیږي او نه رستو کیږي ساعت کې الله پاک یو غړې برابر هم مخکې کیږي او نه رستو کیږي قل او دا متو فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم آیا ویني تاسو یا تاسو کله سوچ کړی دی ان آتاکم عذابه که چېرې راشي په تاسو باندې دغه عذاب چې کوم تاسو سره وعده کیږي بیاتا او نهارا د شپې یا د ورځې لکه مثال تاسو چې کوم عذاب غواړئ یو په تاسو باندې راشي د شپې ټیم کې یا د ورځې ټیم کې ماذا يستعجل منه المجرمون چې د هغې څه به کېږي بیا د هغه عذاب چې هغه ډېر زیات زر غواړي دا مجرمان ډېر زر غواړي نو که هغه عذاب एकदम راشي لکه اوس एकदम دلته زلزله راغی موږ وایو لکه څه دي او څه دي او एकदम دروست شي نو بس هغه وخت نه توبه قبلېږي نه د ایمان قبلېږي بس بیا خو به لاړ شي بس تباه به شي تاسو داسې سوال کوئ چې تاسو ته لمحه هم میلاو نه شي د توبې دپاره کله وایي کاڼي را باندې راوورو کله وایي چې اسمان نه ټوکړه را باندې راوغورځو دا کومې خبرې دي خو دا صرف د دوی د څه د وجې نه وي چې دوی په دې ایمان نو چې دوی دا کار نه شي کولی دا دې هسې وایي راوورو په مونږ کاڼي که نه اسمان راوغورځو په مونږ باندې
بیګا به خبرونو کې یو خبر واورېدو چې یو سیاره ځمکې سره جوخته تېره شوه او دا سیاره که چېرې د ځمکې سره ټکراو شوې وه د 88 کروڑ بمونو نه به زیات یعنی دې ځمکې ته نقصان رسېدلی و 88 کروڑ بمونه چې خلاص کې ته به بارود او دغه نو بیا چې په دې ځمکه کې کوم خپل بارود پراتی دي او د خلکو امریکې او برطانیې او څومره چې ملکونه دي زموږ ملکیا ټول ملکونو چې کوم بارود ساتلی دی او د بره نه پې هغه راشي او هغه اور ولګي نو دا بارود به بیا خلاصېږي نو خدای پاک چې قیامت راولي نو داسې به یو سیاره نه ولېږي او د سره به ټکراو شي دا بېګا خبرونو کې راغلی چې ځمکې سره ډېره جوخته تېره شوه او بس ځمکه ترې بد شوه وایي دومره نقصان به شوی چې به لکه بیا زنده سر خو پاتې کېدو نه دومره تباهي به شوې وه چې دومره غټ نقصان به شوی و الله سبحانه وتعالی مکره که مونږ له که نه مونږ له مکره که که نه دا چې نور او سپومې تندر ونیسي نو دا د انور او د سپومې په منځ کې دا ځمکه تېرېږي که چېرې الله وغواړي او دا ځمکه د انور کې وروغورځوي نو خو دومره ګرم دی چې لکه سیکنډ به هم نه لګي زموږ د ټولو خلکو په سوځېدو کې سیکنډ څه ته وایي سیکنډ دومره ګرم دی د انور یا د انور دا سپومې د ځمکې له راخلاصه شوه ولې رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې به کله انور یا سپومې به تندر ونیوله نو هغه به بیا مونځ کولو هغه ټول امت ته دا فرمایلي چې تاسو دغه وخت کې صلات کسوف کوئ او دا د یری مونځو یو ورځ تندر نور نیولی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر رنګ بدل شو एकदम راووتو صحابو ته یې راځئ او دسونو کې شابئ میدان ته ووتو او بس دومره لوی مونځ یې وکړو چې خلکو باندې بېهوشي راغی یو بیبي فرمایي چې وایي په ما په سر باندې اوبه اچولې ټک داسې تیز نور و بېهوشي را باندې راغی چل را باندې وشو دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږد قیام وکړو او بیا رکوع وکړه بیا سجده وکړه ډېر اوږد مونځ یې وکړو نو په هغه ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی وفات شوی و ابراهیم خلکو وی دا نور چې تندر نیولې دا د ابراهیم علیه السلام په مرګ د وجې نه د خفګان د وجې نه دی باندې راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خطبه وفرمایله او وی چې د انور او سپومې دا د الله د نشانیانو نه نشانې دي او د دې د چا مرګ او دغه ژوند سره څه کار نشته دا د الله په قدرتونو باندې چلیږي نو دا انتهایی د دې په منځ کې یعنی دا یو بل سره تیریږي نو دې کې الله پاک کشش ثقل خیره که چېرې دغه کشش ثقل الله سبحانه وتعالی زیات کی یا د ځمکه د سپومې راشي په ځمکه باندې راپریوځي ټول انسانان به مړه شي او که یا د ځمکه چې کوم ده لاړه او په نور کې ورپرېوته نو بس هم به ټول خلک پې کوړه شي دومره غټه دماکه او اور سره به بس دغه شي پکې به پته مو نه لګي دا انور دومره غټ دی سیدانانو هم دا خبره ایجاد کا چې یو لوی میدان کې وړوکې غوندې ګیند داسې ورغورځي نو که دا ځمکه په انور کې ورغورځېږي نو د ګیند مثال دی بس د دې څو لکه ګونه دا ځمکه وړه ده د انور نه سوچ وکړئ نو الله سبحانه وتعالی دلته همدې طرف ته اشاره وفرماله چې کله بیا دی وی دا وی چې په موږ باندې کاڼي راووره او په موږ د عذاب ولې نه راځي نو اول خو الله پاک دغه وی چې ورته ووایه چې زما د اختیار نه دی چې زه مطلب دا دی ځان ته نقصان او فایده ورسومه نو لهذا دا کار زما نه دی او زه ستاسو لپاره بددعا ولې وکړم که تاسو نه مسلمانېږئ نو نور ستاسو په بچو کې به الله خلق مسلمانان کی څنګه چې طائف په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته فرشتي راغی چې حکم وکړي چې دا دواړه غرونه یو ځای کړم لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه
زه رحمت را لېږلی شیم. دا خو بېوقوفان نه دی، خو نه پوهېږي څنګه چې دا کافران غواړي د خدای نه عذاب، نو دوی دپاره بددعا زه ولې وکړم؟ یعنی چې زه خپله اختیار نه لرم، لیکن الله ته چې سوال وکړم الله خو به قبول کړي که نه. څنګه چې نوح علیه السلام الله ته سوال وکړو، آخر کې فریاد وکړو، یا لوط علیه السلام وکړو، هود علیه السلام وکړو، نو بیا به عذاب راتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ونکړو دا سوال. نو دلته کې الله پاک کومه هغه فرمایي چې بیا به د مجرمان چې کوم څیز دپاره جلدي کوي، یستعجل منه المجرمون، دا مجرمان خلق د کوم څیز دپاره جلدي کوي. ثم اذا ما وقع امنتم، وایي چې کله بیا راشي په دوی باندې هغه عذاب، نو بیا به دوی ایمان راوړي به په یعنی اسلام باندې او په محمد صلی الله علیه وسلم او په کتاب باندې. الآن نو بیا به دوی ته ویلی شي چې اوس ومنلو تاسو، څنګه چې فرعون کله ډوبېدو نو وایي زه ایمان راوړم دا موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په خدای باندې. جبرائیل امین راغو نو خټه یې والا پرې خوله کې ور واچوله چې اوس ایمان راوړي. دلته دې کافرانو ته الله پاک فرمایي الآن، اوس چې اوس په خپلو سترګو باندې عذاب ولیدو نو اوس ایمان راوړئ. اوس ایمان قابل قبول نه دی، د ځنکدن په وخت کې قابل قبول نه دی. نور چې کله د قبلې نه راوخېږي بس د توبې دروازه به بند شي، او د ځنکدن وخت چې په سړي باندې طاري شي نو بس بیا قابل قبول نه دی. وقد کنتم به تستعجلون، او اعلان کې وای تاسو چې جلدی مکوله د دې عذاب په غوښتو کې. ثم قیل للذین ظلموا، بیا به وویل شي هغه کسانو ته چې چا ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې، ذوقوا عذاب الخلد، اوسکئ عذاب همیشنی چې د جهنم عذاب دی، کوم کفار چې دی دپاره همیشه عذاب دی. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نه به درکېږي هغه جزا تاسو ته مګر د هغه عملونو چې کوم تاسو د خپلو لاسونو باندې کوم عمل کړی دی، نو هغې جزا به تاسو ته میلاویږي. ویستنبئونک احق هو، او تپوس کوي دی تا نه چې آیا دا خبره رښتونې ده چې ته کومه وایې؟ قل ای و ربي، چې بالکل ته ورته وفرمایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې همدغه شانتې به رب زما کوي. انه لحق، بېشکه چې هغه یقینا صحیح خبره کوي، او دا یقینا یا حق خبره ده. وما انتم بمعجزین، او تاسو بیا نه یې په دغه وخت کې چې الله پاک عاجزه کوي، یا دغه وخت راوستو کې تاسو معنی شئ یا قوت طاقت استعمال کوي، او دغه وخت بیا تاسو په ځان باندې راتلل بند کوي. یعنی تاسو بیا اس الله او دغه فرشتي او دغه عذاب عاجزه کولی نشي چې د ځان نه لرې کوي. بس الله سبحانه وتعالی چې بس کله بیا راوستو او بیا بس راغلی وي. لہذا اوس توبه وباسئ تاسو ته موقع ده، د مرګ نه مخکې ایمان راوړئ نو بچ بشئ، کدي بس دغه همیشني عذاب ته بیا ورځئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله موږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، که د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څه کمې زیاتې شي معافرات وکړي. موږ نه کار واري چې ستاسو د رضا او د رقا او د قرب سبب جوړ شي. په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا څه شرعي حاجات دي الله د خپل غیبي خزانونه پوره کړي. یا الله زموږ آبا او اجداد نیاګانې نیکیان څومره چې مخکې امت د محمد صلی الله علیه وسلم مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي ټول مغفرت وکړي. په آخر کې زموږ هم دغه عظیم الشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد